السلام علیکم. ته به څه ته ویلی کېږي؟ زیاتره به تاسو خلک نه اورېدلي یاره وایي زما تبه ده، بار بار به تاسو د تبې د لفظ اورېدلی وي. نو راځئ نن موږ به خبره کوو پر تبه باندې چې تبه زموږ سره څه څیز دی. دې تبې ته موږ په میډیکل ټرمینالوجي کې وایو پایرکزیا، یا داشانګې موږ دې ته وایو فیور. ټیک ده، موږ نن دا خبره کوو چې دا تبه زموږ سره څه څیز دی. د دغې تبې زموږ سره نارمل رینج سره فیور نارمل رینج سره. بیا موږ خبره کوو د دغې فیور په سیمپټمز باندې، دا فیور کازز سره، د فیور میکانیزم سره، او بیا موږ خبره کوو په آخر کې د تبې په علاج باندې، یعنی موږ د فیور ټریټمنټ څنګه کولی شو. نو اول موږ خبره کوو په څه باندې؟ په پایرکزیا باندې یا په فیور باندې. پایرکزیا او فیور چې کوم دا زموږ سره یو څیز دی. ټیک ده، اوس دا پایرکزیا چې کوم لفظ دی دا زموږ سره اخیستل شوی دی د ګریک ورډ نه. ګریک ورډ چې دی زموږ سره پایرس، او د دې معنی زموږ سره فایر. ټیک ده، یا دا شان کې ته موږ وایو برنینګ هیټ. پایرکزیا ته فیور هم ویل کېږي، یعنی دې ته موږ تبه هم وایو. او زموږ د باډي چې کوم ټمپریچر دی که چېرته کې دا انکریز کېږي د څه نه د نارمل رینج نه، دغه ته ویل کېږي پایرکزیا. پایرکزیا ته به څه ته ویل کېږي؟ پایرکزیا دې ته ویل کېږي چې کله زموږ د باډي ټمپریچر د خپل نارمل حد نه څه کېږي انکریز کېږي، سیوا کېږي، دغه ته ویل کېږي پایرکزیا، یعنی تبه دغه ته ویل کېږي. زموږ د باډي چې کوم نارمل ټمپریچر دی نو هغه دی 98.6 فارنهایټ او دا شان کې 37 ډګري سنټیګریډ. اوس که زموږ د باډي ټمپریچر هغه سیوا کېږي د 100 فارنهایټ نه او دا شان کې 37 ډګري سنټیګریډ نه، دا زموږ سره بیا څه شی دی؟ دا زموږ سره های دی. دا زموږ سره څه شی کنسیډر کېږي چې دا زموږ سره جنرالي کنسیډر کېږي فیور. دا بیا موږ څه ګڼو؟ دا بیا موږ تبه ګڼو. ټیک ده، نو که چېرته کې زموږ د باډي ټمپریچر د 98.6 فارنهایټ او د 37 ډګري سنټیګریډ نه سیوا کېږي، دغه ته بیا څه ویل کېږي؟ دغه ته بیا ویل کېږي فیور. ټیک ده، چې کله هم تاسو تبه وي تاسو ډاکټر ته لاړ شئ، نو ډاکټر د ټمپریچر معلومولو لپاره تاسو ته یو څیز درکوي چې هغه ته ویل کېږي ترمامیټر. ترمامیټر زموږ سره هغه څیز دی چې په باندې موږ څه کوو؟ په باندې موږ د باډي ټمپریچر څه کوو؟ معلوموو. چې هغه ته څه ویل کېږي؟ هغه ته ویل کېږي ترمامیټر. ټیک شو، ترمامیټر دا زموږ سره هغه څیز دی چې په باندې موږ د باډي ټمپریچر چیک کوو. اوس نو که خیال هم کړی نو دا ډاکټر تاسو څه وکړي؟ دا تاسو ته په خوله کې کېږي، وایي دا ژبې لاندې ونیسه، یا دا شان کې تاسو درکوي دا په ترخ کې ونیسه. ټیک شو، نو هم د دې ځایونه شته چې په هغه باندې څه کتلی کېږي؟ دغه ټمپریچر کتلی کېږي. هم مینې زیاتر په دې دوه ځایونو کې چې کوم دی موږ څه کوو؟ دغه ټمپریچر معلوموو. ټیک ده، ټمپریچر چې په کوم څیز باندې کتلی کېږي هغه ته ویل کېږي ترمامیټر. اوس د دې سیمپټمز دي، که چېرته کې یو چا ته تبه وشي نو د تبې علامات څه دي؟ د تبې علامات دا د سویټینګ به کېږي. ګوره چې کله هم زموږ د باډي ټمپریچر سیوا کېږي نو زموږ باډي به څه کوي؟ هغه به سویټینګ سیکریټ کوي. چې کله هم زموږ باډي خوله څخه خارجوي، د خولې خارجولو سره به څه کېږي؟ زموږ د باډي چې کوم دی دا به کوشش کوي چې دا څه ته راشي؟ دا نارمل حالت ته راشي. ټیک ده، نو څه به کېږي؟ سویټینګ به کېږي. چیز انشورینګ زموږ باډي چې کوم دی دا به څه کېږي؟ په دې باندې به یو قسم کپکپي راځي. کپکپي معنی داسې یو لړزه غوندې کې به راځي په باډي باندې. اکثر که خیال تاسو کړی چې کله هم د چا د فیور سیوا شي نو د وجود چې کوم دی دا راپېږي، چې په دې باندې ډچ غوندې کې راځي. ټیک شو، نو په دا ټایم کې زموږ د باډي کوشش دا څه کوي چې دا د خپل ټمپریچر څه کې دا بحال کړي، دا خپل ټمپریچر څه کې دا نارمل کې. ټیک ده، نو دا څه کېږي؟ دغه سره د دې علامات دي. بل د هیډک به وي، د ترزه په سر باندې به څه وي؟ په سر باندې به درد وي. او دا شانه کې مسل ایک زموږ چې کوم مسلز دي په دې باندې به درد وي. مطلب یو انسان چې کله هم ټمپریچر وي که نه نو د وجود چې کوم دی دا به داسې خوږېږي د ستړی ستړی غونده کي، مطلب د وجود داسې بې ارامه غونده کي. څه شو؟ د یو قسم ویکنس دی فیل کوي. او دغه شانه کې لاز اف اپیټایټ د انسان د بلا ټیم کې څه کېږي؟ د ته لوږه نه لګي، مطلب د خوراک زړه نه کېږي. ټیک شو، او دا شان څه به کېږي؟ اریټیبیلیټي، ډیهایډریشن اینڈ جنرال ویکنس. دا شان اوس به خبره کوو بس باندې په کازز باندې چې زموږ سره د فیور کازز سری. ګوره که فیور چې کوم زموږ سره کازز نو هغه زموږ سره وایرل اور بیکټیریل انفیکشن. دا چې کله هم زموږ باډي ته د بهر نه څه وایرس بیکټیریا داسې څیزونه راشي، څه پیتوجن راشي، زموږ باډي کې به څه کاز کوي؟ انفیکشن کاز کوي. دا زموږ سره دا هم دا سره دا یو کاز دی د څه شي؟ د فیور. سویلینګ انسایډ جاینټس ا باډي، زموږ په باډي زموږ چې کوم جاینټس دي په دې کې زموږ سره سویلینګ وشي نو هم باډي د سره راتلی شي فیور راتلی شي. دا شان کې هیډ سټروک وشي. هیډ سټروک باندې هم تاسو سره لیکچر ډیلیور کړو چې هیډ سټروک زموږ سره حالت دی چې کله هم زموږ د باډي ټمپریچر د خپل نارمل حالت څخه ډېر زیات سیوا شي، دا ته ویل کېږي هیډ سټروک. دا شان کې د ګرمیانو په موسم کې دا اکثر خلکو ته کېږي د ګرمۍ له وجې نه چې د باډي نه سره شي، خوله ډېره لاړه شي، واله کې انسان اوبه نس کې ډیهایډریشن انسان ته راغلی وي نو باډي ټمپریچر چې کوم دا ډېر زیات سیوا کوي. چې کله باډي ټمپریچر ډېر زیات سیوا کوي نو انسان څه ته ځي؟ هیډ سټروک ته ځي. نو هیډ سټروک چې کوم دا هم د فیور یو کاز دی. او دا شان کې میډیکیشن ډرګز زیاتره داسې کسان وي چې هغه سره کې د نورو بیماریو لپاره څه استعمالوي؟ ګولۍ استعمالوي. د هغو ګولو د سایډ افیکټ له وجې نه هم څه کېدای شي؟ فیور کېدای شي. او دا شان کې یاره ګولۍ داسې یو قسم مسله انسان ته راولي چې بله څه بیماري پکې پیدا کوي، د هغې له وجې نه هم څه کېدای شي؟ فیور کېدای شي. نو دا زموږ سره څه شی دي؟ دا زموږ سره مینلی د هغې کازز دي. ټیک ده، میکانیزم زموږ سره چې کله لیکوسایډ اور انکریز ان ریسپانس زموږ چې کومه WBC ده دا به څه کوي؟ دا به انکریز کوي ریسپانس چاته؟ انفیکشن ته. چې انفیکشن څه کوي؟ انفیکشن کنټرول کوي. زموږ د
د باډي چې کوم امیونټي سیستم دی دا به دغه وایرس بیکټیریا خلاف څه کوي دا به فایټ کوي زمونږ امیونټي چې کوم نه هغه څه کوي دا سیزونه ختم کوي چې مثال کې مونږ ته دغه مسله پیدا نه کوي مونږ ته بیماری پیدا نه کوي پیتوجنز اینڈ بلډ سیل پروډوس ا کیمیکل دا پیتوجنز چې کوم دا به څه کوي دا به زمونږ چې کوم بلډ سیل دی په دې کې به څه پیدا کوي او کیمیکل پیدا کوي چاته ویل کېږي پایروجین او دغه پایروجین چې کوم دی دا بیا څه کوي دغه پایروجین چې کوم دی دا یو سیګنل ورکوي چاته هایپوتلامس او هایپوتلامس ته هایپوتلامس ته یو سیګنل ورکوي چې د باډي چې کوم ټمپریچر دی څه کوي دا انکریز کا نو څه به کېږي پایروجین ډسپلیس د سیټ پوینټ اف هایپوتلامس نو کله هم زمونږ چې کوم هایپوتلامس دی دا څه کوي دا ریګولیټ کوي دا څه کوي دا ریګولیشن کوي د باډي د ټمپریچر نو چې کله زمونږ سره دا پیتوجین څه کوي دا ډسپلیس کوي سیټ پوینټ اف هایپوتلامس نو د هایپوتلامس چې کوم دی دا به ډسټرب شي د هغې له وجې سره راتلی شي زموږ په باډي کې ټمپریچر راتلی شي ټیک ده دا پایروجین چې کوم دی دا څه کېږي د هایپوتلامس ډسپلیس کوي د نارمل خپل پوینټ نه کم پوینټ چې کم سیټ پوینټ وي د هغې نه دا څه شي دا ډسپلیس شي د نارمل پوینټ زموږ سوري نه دی 98.6 فرهایټ یا 37 ډګري سنټیګریډ نو دا چې کله د ډسپلیس هایپوتلامس چې کوم دی دا چې کله دا ډسټرب کړي نو څه به کېږي دا به سیوا کېږي دا ټمپریچر به سیوا کېږي فیور اور هایر ټمپریچر هیلپ ان سټیمولیټینګ د پروټیکټیو میکانیزم اگینسټ پیتوجین چې کله هم زمونږ باډي ټمپریچر چې کوم دا سیوا کېږي نو دا به څه کېږي دا هیلپ ورکوي په څه کې په سټیمولیټینګ د پروټیکټیو میکانیزم اگینسټ پیتوجین دا زموږ باډي چې کله فیور سیوا کوي نو دا کوشش دا کوي چې دا وایرس دا بیکټیریا دا کوم څیزونه چې راغلي دا څه دا مړ شي خو بیا هم که چېرته کې زموږ سره دغه وایرس بیکټیریا دا څیزونه مړه نه شي ټوټل نو بیا موږ څه کاز کوي بیا موږ د بیمارۍ د کاز کېدو چانس شته چې بیا موږ څه کاز کوي بیا موږ د بیماري کاز کوي خو ګوره فیور یعنې فایرس دا یو بیماري نه دا موږ ته یو ساین دی زموږ باډي چې کوم دی دا موږ ته یو ساین شو کوي چې ستا باډي کې څه شی ده ستا باډي کې څه مسله ده نو اوس به خبره کوو په څه باندې په ټریټمنټ باندې ټریټمنټ ډرینک پلنټي اف واټر تاسو ته پکار ده چې تاسو وکړئ بار بار اوبه وڅښئ چې څونه اوبه تاسو کوئ د هغې سره به ستاسو د باډي چې کوم ټمپریچر دی دا به څه کېږي برابرېږي دا شان د چا ټمپریچر سیوا شي نو اول پکار دا ده چې که چاته کې ډېرې زیاتې کپړې اغوستې وي پټکې لګولې وي کوټې پکول دا څیزونه هغه لګولې وي دا تې لرې کوي دا شانه کې که پیړې کپړې اغوستې وي پیړې کپړې تې لرې کوي دا مټان او دا شانه کې را پنډلې دې باندې ولې اوبه چړکاو کوي چې دا څه شي دا یخ شي دا شانه کې ټیک ده ریسټ ویل دله څه پکار ده دل آرام پکار دی څه وکړي آرام وکړي اف دې فیل انویل ګیو ریکمنډډ او که چاته کې دی هم بیا بهترینه محسوسوي نو تاسو پیناډال ګولۍ یا پیراسټامول چې کومه ګولۍ دي هغه ضرورت د مطابق استعمالول شي او که بیا هم یو انسان ته ډېر زیات تکلیف وي د هغه ټمپریچر ډېر زیات سیوا کړي نو بیا تاسو هاسپټل ته رجوع کوئ ډاکټر ته ځئ چې تاسو بیا څه کوي ټریټمنټ کوي نو امید کوم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي وئ دا اوس زموږ سره نن لیکچر د پایرس په حوالې سره انشاءالله ملاقات به کېږي په نوي ویډیو کې د نوي موضوع سره د خدای په امان